نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مال الله تعالی یو حوض را کړي هغه حوض دومره ښایسته دی چې د هغې کمې اوبه دي نو هغه اوبه د شهدو نه زیاتې خوږې دي هغه دومره ښایسته دي چې د پیو نه زیاتې سپینې دي هغه ډېر ښایسته حوض دی په هغې باندې چې کم لوښي دي د اسمان د ستورو په شان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ځینې خلک به راشي او د دغه حوض نه به ځان له په جامونو باندې اوبه رالي او سکي به دي څونه زړه غواړي دې اوبو کې دا کمال دی چې څوک یې یو ځل وڅکي دا آب حیات دی دا انسان به بیا چېرته نه مري چې یو ځل یې وڅکلی دا اوبه داسې دي چې دا آب صحت دي انسان له صحت ورکوي په ده به بیا چېرته بیماري نه راځي دا داسې اوبه دي چې یو ځل دې وڅکلی همیشه دپاره نوجوان شي بیا به چېرته نه بوډا کېږي ای د الله رسوله صحابه ورته وایي ای د الله رسوله دا اوبه به څنګه میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بعضې خوش نصیبه خلک به داسي الله دې موږ ټول داسې جوړ کړي چې نبی علیہ السلام فرمایل راځي به او دا اوبه په خپلو جامونو باندې به رالي او سکي به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابو بعضې خلک به داسي چې هغو به راځي چې کله د حوض له راشي نو زه به ورته یم چې راشئ اوبه وڅکئ خو فرشتې به ورله دکې ورکړي او وہ بہترین وزے حدیث کی ندکے بولا ورکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا هغه خلق دی کم چې زما په دین کې بدعات راوباسي بدعات د ځان نه به خبرې راوباسي لکه خاص طور پر چې کم دا جشن عید میلاد النبی مناویږي دا بدعت دی اوس په تاسو وایي چې یاره جشن عید میلاد النبی ولې نه دی مناوهل پکار دا هغې زما سره یو څو خبرې دي یو څو دلایل دي دا هغې د څوک جواب راکړي چې موږ به یې مناوهو بیا اول نمبر الله رب العزت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د درود شریف حکم فرمایلی دی په درود شریف حکم یې فرمایل درود شریف لولئ نو د میلاد حکم به هم فرمایلی و که نه چې تاسو جشن عید میلاد النبي هم مناوهئ ولې الله ته پته نه وه چې دا زما د پیغمبر ممري د مرګ نه بعد د وفات نه بعد به د سره څه سلوک کېږي الله تعالی به احکامات بیان کړي و که نه په احادیثو کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله وضاحت کړی و که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درود شریف وضاحت کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې ځمکه باندې د الله رب العزت فرشتې دي چې کله څوک لرې درود شریف ووایي نو دغه فرشتې ماته د درود شریف راوړي او چې کله یې د روضې د قبر خواته ووایي نو زه یې په خپله باندې اورم نو د میلاد مبارک به هم ویلي و که نه نه دی ویلي څونه صحابه تیر شوي دي څونه تابعین تیر شوي دي تبع تابعین تیر شوي دي د یو د زندګۍ نه دي څوک ثابت کړي چې هغو عید میلاد النبي مناو کړی دی ولې د دوی سره محبت نه و ما ورته چې دا کم دین را رسېدلی مونږ خو ډایرکټ نبي نه دی لیدلی او به تاسو کې چا پیغمبر لیدلی مونږ خو برای راست نه دی لیدلی خو هم د هغه طرفه دین ناغلی که نه صحابه راغلي تابعین ناغلي تبع تابعین ناغلي خو په دې کې یو دا نه دی ویلي او نه ثبوت شته په یو کتاب کې ثبوت وخی چې جشن عید میلاد النبی مناو شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه به تپوس وکړي د الله رسوله تاسو څه وایئ په دې باره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وشو ای د الله حبیبه تاسو د ګل په ورځ باندې دا روژه ولې نیسئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل زه د ګل په ورځ باندې روژه ځکه نیسم چې په دې ورځ باندې زما پیدایش شوی دی وستاسو ماته دا ووایئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په هغه ورځ باندې چې کومې زموږ د اختر ورځ وایو چې عید میلاد النبي دی نو په هغې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روژه ولې نیسي څوک چې به یو فنکشن کوي که نه پروګرام دی نو چې یو پروګرام څوک مناوهي د اختر پر څوک روژه نیسي لګه نه نیسي یا خو د خوراک سره مزه کوي چې واده یې څوک روژه نیسي خلک پردي خیرات ته روژه ماتی دی وایي چې هلکه موږ په خپل پروګرام کې به روژه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د خوشحالۍ ورځ ده زه پیدا شوی یم د هغې په شکریا کې زه څه کوم روژه نیسم ها او بله وجه یې دا ده چې دو ټول عموما په هر ځای کې تاسو یې نه په بار ربیع الاول باندې جشن عید میلاد النبي دی په بار ربیع الاول ٹھیک شو په بار ربیع الاول باندې یو مستند کتاب دا نه دی لیکلی چې په دې ورځ باندې پیدایش یقیني دی بلکې پیدایش لیکلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګل ورځ
د ربیع الاول میاش او 9 یا اتم تاریخ، اتم ربیع الاول یا نهم ربیع الاول. او په وفات باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې په 12 ربیع الاول باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی دی. نو په کومه تاریخ چې اتفاق دی نو په هغه تاریخ باندې څه کوم مثلا جشن مناوم، او چې په کوم باندې اختلاف دی چې هغه په دې پیدا شوی دی، په دې باندې پیدا شوی، ناقاډو بالکل یې نه ورکوم، هغې ځان ډنګاره کوم. نو دې نه دا معلومیږي چې په دې کار کې څه چل شته، دا د دین حصه نه ده. اوس تاسو به یو اعتراض کوئ، اعتراض دا دی چې یاره مفتي صاحب مونږ خو جشن ازادي مناوهو، 14 اګست مونږ مناوو که نه، نو په هغې باندې علما کرام منع نه کوي. او چې کله جشن عید میلاد النبی مناوهو، میلاد چې مناویږي، نو بای په دې باندې تاسو قاریږئ او خفه کېږئ چې دا مه کوئ. نو بای د هغې وجه دا ده چې جشن ازادي 14 اګست دا د دین سره تعلق نه لري، دا د وطن سره تعلق لري. د خبره ځان پوهېږئ. او بای د وطن څیز دی، د وطن سره مینه محبت دی. او حب الوطن من الایمان، د وطن سره محبت کول دا د ایمان حصه ده، خو د دین حصه نه ده. چې زه دا ووایم چې یاره دین دی دا، یا په دین کې څه کمې زیاتې نه دی، خو د وطن خبره ده بس. او کم چې جشن عید میلاد النبی دی، نو دا د دې وجې نه مونږ وایو چې هغه په دین کې یو اضافي څیز چې کم د بدعت ویلې کېږي هغه څیز ته جوړېږي، او د هغې په وجه باندې به فرشتې دا خلک وهي چې د حوض ته یې مه پرېږدئ. او بعضې خوشنصیبه خلک به داسې، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل چې هغه خلک به راشي او زه به په خپلو لپو مبارکو جامونه سیټ ته کوي بهی، د جام به څه حیثیتي، زه به وله په خپلو لپو په دې خوله کې ورکومه دا اوبه. د عشق دپاره د دې نه غټه خبره بله شته چې د معشوق د لاسو د لپو اوبه د هغه په خولې کې غورځېږي. اوس دا خوشنصیبه څوک دی؟ صحابو تپوس وکړئ د الله رسوله دا خوشنصیبه خلک څوک دي چې ته به وله په خپلو لپو مبارکو په خوله کې اوبه ورکې؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل دا هغه خلک دي چې زما د وفات نه بعد به زما د دین نشر و اشاعت کوي، د دې تبلیغ به کوي، په دنیا کې به دا دین خورئ. نو بھائی مونږ په ځان باندې سوچ وکړو چې مونږ په کومو خلکو کې یو، په دې دریو کې. آیا مونږ په دین کې ځان نه خبرې راوباسو؟ که آیا زموږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو سره محبت دی؟ که آیا مونږ په هغه درېمه طبقه کې یو چې مونږ د دین تبلیغ کوو او خلکو کې دا دین خورو؟ الله رب العزت دې داسې وکړي چې مونږ د الله رب العزت په دې درېمه طبقه کې وګرځئ چې مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاسونو مبارکونه الله رب العزت مونږ ته دا اوبه را نصیب کړي. الله دې داسې رحم وکړي. نو دا به کېږي هله چې زموږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې، د نبی علیه السلام په سنتو باندې 100% عملي، او د هغې سره نورو خلکو کې هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړلی شوی دین د خلکو په زندګیو کې د راویستلو کوشش کوو. الله دې د عمل کول توفیق رانصیب.